أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. دویشتم رکوع د سوره بقره دا او پدې کې الله تبارک و تعالی یو خبر بیانې تهذیب الاخلاق د مسلمان د فارا او خاص کر د مجاهد د فارا لس آداب ذکر کوي چې پنځه تعلق ساتي د عقیدې سره او پنځه تعلق ساتي د اعمال سره. دا پنځه کارونه چې پکې پیدا شي نو عقیده سم شي، عقیده برابر شي، او بیا پنځه چې پکې پیدا شي نو پاغي سره عمل سم شي، عمل برابر شي. بیا بیان د قصاص دی چې دا د ملک د اصلاح لپاره ضروری قانون دی. او بیا دریم نمبر بل قانون به بیان شي تقسیم د اموالو په قانون شرعي سره، چې مالونه تقسیمیږي، میراث تقسیمیږي، نو هغه په قانون شرعي سره د شریعت په قانون سره تقسیم کړل شي. بیا نور قوانین هم د ملک د اصلاح لپاره بیانېږي، خو د رکوع د دې رکوع خلاصه مې ویله. د دې دویشتمې رکوع خلاصه او حاصل دا خبره شو. یو خبره تهذیب الاخلاق، دویمه خبره بیان د قصاص، او دریمه خبره چې تقسیم د مالونو به په قانون شرعي سره وي. په دې کې دا اولنۍ خبره تهذیب الاخلاق، په دې سره اصلاح د انسان راځي، د یو شخص راځي. او رستنی دواړه تقسیم د اموالو په قانون شرعي سره او بیان د قصاص، حکم د قصاص، په دې سره اصلاح د ملک راځي، اصلاح د وطن راځي. نوول تهذیب الاخلاق د مجاهد د اصلاح د پاره لس آداب الله رب العالمین بیان کړی دي. الله ویلیس البر ندنی کی ان تولوا وجوهکم، دا چې تاسو واړوي خپل مخونه قبل المشرقی په طرف د مشرق والمغربی او د مغرب. یعنی صرف دا نیکی نه ده، یوازې تشه نیکی دا نه ده. لیس البر ندنی کی یعنی صرف دا نیکی نه ده. ان تولو دا چې واړوي تاسو وجوهکم خپل مخونه قبل المشرقی په طرف د مشرق والمغربی او په طرف د مغرب. صرف په دې باندې کار نه کیږي مشرق طرف ته مخړول، مغرب طرف ته مخړول. ولکن البر لیکن نیکی خدا دا من آمن بالله چې چا ایمان راول په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. دا هغه لس آداب الله رب العالمین ذکر کوي. نو ما ویلو پنځه تعلق ساتي د عقیدې سره چې پاغي باندې عقیده سميږي، او پنځه تعلق ساتي د اعمالو سره چې پاغي باندې عملونه سيکي. نو د عقیدې ولا پنځه دادي. یو من آمن بالله، آمن بالله په الله باندې ایمان راوړل. دویم نمبر والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل. دریم نمبر والملائکتی په ملائکو باندې ایمان لرل. څلورم نمبر والکتابی په کتابونو باندې ایمان لرل. او پنځم نمبر والنبیین په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لرل. دا پنځه خبرې دا لازمی دي د عقیدې د اصلاح لپاره. په الله ایمان لرل، په ورځ د آخرت ایمان لرل، په ملائکو ایمان لرل، په کتابونو ایمان لرل، او په پیغمبرانو ایمان لرل. چې دا عقیده دې سم شوه نو بیا ورپسې پنځه کارونو سره عمل سمیږي. پای کې یو دی وآت المال علی حبه،
چې مال ورکي سره د محبت نه او چاله ورکي نو داغي مصارف بیا ذکر شوی دي ذوی القربا ته یتیمانانو ته مسکینانو ته ابن السبیل ته او سائلینو ته وفي الرقاب او بیا دویم نمبر واقام الصلاه چې د مانزه پابندي کوي بیا دریم نمبر وات زکات زکات ورکي څلورم نمبر والموفون بعهدهم چې د وعدو فرکون کی د لوزونو پرواله کوي او پنځم نمبر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس چې صبر کوي صبر نه کی نو الله ولکن البر لیکن د نیکی والا من اغه څوک دی آمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې والملائکه او په ملائکه باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال او ورکی مال علی حبه سره د محبت د دی مالنا دی حبه کې پنځه معنی کېدل شي د ضمیر دا راجی چاته دی نو پنځو اشیاء ته دا راجی کولای شي یو معنی دا شوا وآت المال ورکی مال علی حبه سره د محبت د دی مالنا چې د مال سره محبت دی خو بیا هم د الله رب العالمین د رضا د پاره ور کوي سبد نشي زیاتی ته نه دی بلکې د مال سره محبت دی نو هغه شی ور کوي چې دغه سره محبت او ات المال ور کوي مال علی حبه سره د محبت د مالنا دوی ممانا وآت المال ور کوي مال علی حبه سره د محبت د دې ورکولنا یعنی د دې صدقې ورکول سره د دې سره محبت دی او دې کې اشاره ده اخلاص ته او للهیت ته چې د الله رضا پکې مقصود ده نو دا هو ضمیر دا براجی شي ایتا ته ورکول ته چې د صدقې سره محبت دی او د مال ورکي او درې معنا وآت المال ورکی مال علی حبه سره د محبت د مالدارینا چې د غنا سره د مالداری سره محبت دی خو بیا مال ورکی او سلورم معنا دا شوا چې دا ضمیر راجی شي الله رب العالمین ته نو وآت المال ورکی مال علی حبه سره د محبت د الله نه چې د الله سره محبت دی نو خپل مال ورکی د الله دین د الله د رضا لپاره او چاله ورکی نو ذویل قربا خپلوانو ته خپلوی سره زکا هغه محتاج دی نو یو د غریبوالی حق دی داغه او دویم نمبر صله رحمیم پدې کې وشي خپلولیم پکې و پارلې شنو ټول نه اول چې کم استخپل دی رشتہ دار دی او هغه محتاج دی او غریب دی نو الله یې غیله ورکا دویم نمبر ول یتاما یتیمانانو ته یتیمانانو ته چې پلاری نشتا او غریب دی محتاج دی نو یو طرف ته غریب دی یو حقیدا دی او دویم نمبر دا غی پلار نشته یتیم دی دربل والمساکین او مسکینانو ته غریبانانو ته چې عام غریب دی فقیر دی محتاج دی سکار کسبی نشته او بل وابن السبیل او د لارې مسافر ته یعنی عارضی غریب دی په خپل وطن کې هغه مالدار دی خو چون کې وس مسافر دی او د مسافرۍ د وجنه عارضی غربت در سره پیوس شوی دی فقیری او محتاجی ور سره پیوس شوی دا والسائلین او سوال کون کو تیم ورکا زکه هغه د شان بینوا نه واپس کې او سوالګر برټینا واما السائل فلا تنهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العالمین فرمای سوالګر با رټینا وفي الرقاب او پازاد ولود غلامانو کی د قیدیانو آزادولو کې مال ولګوا نو در دې مصارف شو یو مصرف شو خپلوانو لورکا
دویم یتیمانانو لا، دریم مسکینانو لا، څلورم ابن السبیل د لارې مسافرو لا. ابن السبیل کې بیا مجاهد راځي، دغه شان کې مدرسې والا پدې کې مدرسې طالب پدې کې راځي، دغه شان کې یو سړی تبلیغ کیږي هغه د مال ورک دا پکې شامل دی، دغه شان یو انسان حج لزی عمرې لزی دا ټول پکې شامل دي چې د لارې مسافر دی. او بل وسائلین سوال کون کی، او بل وفر رقاب پازدول د غلامانو کی. ورپسې بیا هغه اعمال چې هغه کارونه چې پاغي باندې اعمال سميږي تعلق ساتي د اعمال سره مجاهد د لپاره دا ضروری دي. نو اقام الصلاه او پابندي کوي د مانځه، وات الزکات ورکی زکات، والموفون او پورا کون کی دی بعهدهم خپل وعدو لرا، اذا عاهدوا کله چې وعدي وکي، والصابرین او صبر کون کی دی فی البأساء په وخت مالی تکلیفونو کی، والضراء او په وخت بدنی تکلیفونو کی، فی البأساء په وخت مالی تکلیفونو کی چې د مال تنگ دستی پر راغله، والضراء او په وخت بدنی تکلیفونو کی چې مرزون راغسته دي، وحین البأس او په وخت جنگ کی. اولئک الذین داغ کسان دی صدقو چې دی ورشتونی دی، واولئک هم المتقون او دا کسان هم دیو دی متقیان دیو دی پرهیزګاران. نو دا لس آداب دی د مجاهد د پاره چې دا لس آداب پچا کې راشي نو هغه بیا جهاد کولای شي، دا هغه جهاد پیدامن دی او د هر مجاهد د پاره د هر مسلمان د پاره دا ضروری دی او دا لازمی دی. او دا ګوره دی کې 15 متعلق د عقیده سره او 15 متعلق د عمل سره چې دا پچا کې راشي نو هغه بیا جهاد کولای شي، میدان تتلی شي، او دې ته تهذیب الاخلاق ویل کیږي. تهذیب الاخلاق. اوس ترجمه دی آیات دوباره بیا اورئ. لیس البر الله ویندا تشدانی کی ان تولوا وجوهکم چې واړوي تاسو خپل مخونه قبل المشرق په طرف د مشرق، والمغرب او په طرف د مغرب، ولكن البر لیکن نیکی والا هغه څوک دی، ولكن البر لیکن د نیکی والا من هغه څوک دی آمن بالله چې ایمان راوړو په الله تعالی، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، والملائکه او په ملائکو، والکتاب او په کتابونو، والنبیین او په پیغمبرانو، وآت المال ورکی مال علی حبه. نو دا څلور وانه معناګانی، علی حبه سره د محبت د مالنا، یا علی حبه سره د محبت د صدقې، یا علی حبه سره د محبت د مالداري، یا علی حبه سره د محبت د الله تعالی نه. چاله ور کین یو ذویل قربا خپل خپلوانو ته، دویم ولیتاما یتیمانانو ته، دریم والمساکین مسکینانو ته، څلورم وابن السبیل یو د لارې مسافرو ته، او پینزم نمبر وسائلین سوال کونکو ته، شپږم نمبر وفر رقاب پازادولو د غلامانو کی او د قیدیانو کی، واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځه، وات الزکات او زکات ورکوي، والموفون بعهدهم پورا کون کی وی د خپل وعدو، اذا عاهدوا کله چې وعده وکي، والصابرین او صبر کون کی فی الباساء په وخت د مالی تکلیفونو کی، والضراء او په وخت د بدنی تکلیفونو کی، وحین الباس او په وخت د جنگ کی. اولئک الذین صدقوا دا کسان دی چې رښتونی دي، واولئک هم المتقون او دا کسان هم دیو دی پرهیزګاران متقیان. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.